الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة انجفل الناس قبله وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. تو سنن ابن ماجہ حدیث په دې مقصد باندې ویل شوی دی چې د قرآن کریم د سورۃ البقره د ابتدایي یو آیت وضاحت په دې وکړي شي. سورۃ البقره کې چې الله رب العزت کوم صفات خودل موږ بار بار ویلي دي چې دا د متقینو صفات دا اصل کې د صحابه کرامو صفات کاشفه دي، یعنی ښکارا صفتونه دی پائے کې په نورو خلقو کې وا رستم مندلې کېږي او صحابه کرامو کې دا ټولو نه مخکې وو. اول صفت داغي تقوا وا المتقین، دویم ایمان بالغیب، دریم اقامت الصلاة یقیمون الصلاة، او بل مما رزقناهم ينفقون. پدې یو صفت باندې مونږه دو او درې جمعې بحث کړل. تیر جمعه مونږه دا ویلو چې صحابه کرامو دا الله په لار کې هر څه خرج کړو، هغه خپل ټول عمر د الله د دین لپاره وقف کړو، او مالی لحاظ سره مونږه د سیدنا ابو الدحداح رضی الله عنه هغه واقعا ذکر کړی و د چا تذکرہ چې امام طبرانی او نور محدثینو کړی دا چې هغه د جنت دیوې کجوري په بدل کې خپل یو داسې باغ ورکړو مفت د الله د رضا لپاره چې دا غي مثال په هغه زمانه کې نو. دې صفاتونو په سیر قرآن مجید چې کوم بل صفت ذکر کړي ناغه ده والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. په دې وګړه خبره کې یو لوی صفت ده او هغه صفت تبارا یو بنیاد به جوړول پکاري. هغه بنیاد دار چې الله رب العزت د انبیاء کرام علیهم السلام سلسله د سیدنا آدم علیہ السلام نه شروع کړی دا او دا ختم شوی دا په سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رستو بل څوک نوې نبی نوې رسول تشریعی غیر تشریعی یا مجدد رسول دا وحس نه. کما سلسلہ چې د سیدنا آدم علیہ السلام نه شروع دا هغه زمونږ پر رسول ختم شوا، بند شوا هغه دروازه د نبوت او د پیغام رسانه ختم شوې ده.
هغه سيزونه هغه کارونه انبیاء علیہم السلام کول دا غیر ذمہ داری اللہ اس علماء لور کړی دا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی العلماء ورثۃ الانبیاء. دا قرآن او دا حدیث عالمان دا انبیاء کرام علیہم السلام وارثان دی. دا پیغمبرانو چکم کارو دا اللہ دین رسول دا خلق خیر لٹول دا اغیت نصیحت کول اغید عذاب نیرول او اغیلا دا اللہ رب العزت طرف تا رہنمائی دا انبیاء علیہ السلام فریضہ و دا علماء فریضہ. کم کار چا انبیاء علیہ السلام بکو نا کار نن علماء کئی درس و تدریس پر ذریعے کئی قرآن حدیث پڑھاوئی دین رسائی قلم پر ذریعہ باندھے کتاب پر ذریعہ باندھے دا مدرسوں قیام کرے دے پائے کہ مختلف دینی علوم پڑھائی گی دا قرآن دا حدیث علم کی گی دا غینا چکم مستنبت احکامی فقہی مسائل دا بیانی گی دا دین دا رسول کار دے. دا بل چاپ اخپل زمان دے اغسطے سخلق سے دوکری چگنی منگا دا علماء کار کو دا علماء کار بل سوک نشی کو دے. علماء اخپل کار پخپل گئی اور دا غیر دا رسولو چی کما نبوی منحج دے کما نبوی طریقہ دا علماء کرام الحمدللہ پا غیر روان دی. دا پیغمبران چی کم رازی دے مختلف قسمون دی مختلف قسمنا پدے حیثیت چی اللہ رب العزت مختلف خاندانوں کے انبیاء علیہ السلام ملے گل. لیکن پدے کے یو دو سلسلے ڈیرے مشہور دی یو دو بنی اسرائیل و انبیاء بل بنی اسماعیل و نبی دا دو مشہور سلسلی دی. تا دے دا مطلب نہیں چی نور سلسلی نشتر خزیات مشہور داری. بنی اسرائیل اصل کے دا یعقوب علیہ السلام نم دے اسرائیل. یعقوب علیہ السلام دادو ابراہیم علیہ السلام نسل کے دے دا سیدنا اسحاق علیہ السلام زوئے اور سیدنا اسحاق علیہ السلام زوئے دے دا سیدنا ابراہیم علیہ السلام. رستو چکم انبیاء راغلی دی دا ابراہیم و اسحاق و دا یعقوب نرستو علیہ السلام نو دا اکثر و بیشتر دا یعقوب علیہ السلام نسل کے راغلی دی. چونکہ یعقوب علیہ السلام تا اسرائیل وی پدے وجہ داغی پیغمبران ہوتا اسرائیلی انبیاء وی. یعقوب علیہ السلام دا سلسلے داغا پا اولاد کے چچالا اللہ نبوت ورکڑے ناغی تمونگے اسرائیلی انبیاء وائیو. بیا دو قسم دیکھ پلا یو آغدی کم چے دا یعقوب علیہ السلام نمشر زوی دا یہودا اولاد دے. دا یہودا اولاد تا یہود وائیو یہودیان. دا یہودیان نسبتاً خراب خلق دے حسد کو ان کے خلق دے لالچیان دی صدخوار دی ظالمان دی. اور داریخ کارا دلیل دارے چی خپل رور یوسف علیہ السلام تکم تکالیف ورکلو قرآن اغلی کلی. دارے ٹولو تکالیف و سرپنچ یہودا و یہوزا نور خلق با نور رونا با غلم سول و زان سر بے مرگری کول. دغه سلسلے کی آخری رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے. تدی چکم بل شاخ دے نہ پاگے بل شاخ کی آخری نبی دے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. چونکہ آغا ناصرہ کی پیداشے ہو پدے وجہ داغو امت تا نصرانیان وی یا ورطا نصارا وی. نصرانیان او یہودیان
دا دواړه د دوو مختلفو سلسلو منونکي دي. دی کې یو مسله راغله، مسله دا وه چې یهودیانو به صرف هغه پیغمبران منل کم چې به د هغې په سلسله کې وو، نصرانیانو به صرف هغه رسولان منل چې به د هغې په سلسله کې وو، لکه زکریا علیه السلام، ایوب علیه السلام، سلیمان علیه السلام. یهودیانو به د دې پیغمبرانو بې عزتۍ کولې. اوس هم چې کله سړی بایبل وګوري، تورات وګوري، نو پای کې د اسرائیلي انبیاو ډېرې بدۍ لیکلي دي. هغه حسد دی، هغه بغض دی، هغه کینې ده او دشمني ده کم چې د یهودو په سلسله کې موجود ده. نصرانیان هم څه خلک نه دی، خدا د یهودو مقابله کې نسبتاً لږ ښه خلک دی. د دومره تفصیل مقصد دا دی چې تاسو د قرآن مجید په دې آیت پوه شئ چې یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې یهودیانو به هغه پیغمبران نه منل کوم چې به نصرانیانو تسلیمول، او عیسایانو به هغه پیغمبران نه منل کم پیغمبران چې به یهودیانو تسلیمول. یعنی د یو بل د پیغمبر تکذیب به کو، بیزتی به کوله. او بدقسمتی نه دا حالت زمونږ هم دی اوس. بد حالت په دې باندې دی چې زمونږ په دین کې یا زمونږ کم مسلکی تقسیم دی د احناف او د شوافیو، د حنابلو یا د فلان او فلان، د هغې آپس کې اختلافات تقریبا تر دغې حده رسېدلي دي. بل منځ تفاسد وي، د یو بل د خبرې نه بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث د جوابونه ښیي خلک. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه کرام یې رولو مرض الوفات کې ویلو چې الله دې یهود او نصارا تباه کړي. او بیا فرمایل ما سره یره دادا چې اسنا تاسو چرته کې داغي په نقش قدم روان شي. حظو النال بالنال، بالکل چې کم ځای ناغي پوهچې تکړی تاسو چرته هلته خپه کې نه دی. او بیا فرمایلو چې که پای کې یو کس د دوب سوړي ته ننوتي که نه، د سمسارې سوړي ته ننوتي، نو تاسو هم پای کې ننوتو کوشش کوئ. دا حدیث ډېر یېرونکی دی، ډېر زیات یېرونکی دی. او دا تنبیه ده په دې چې موږ لا خپل رویه بدلول پکار دی. یو حدیث پیش کړی شي، حدیث 100% صحیح وي، نو زمونږ خلک د هغې نه جوابونه کوي. په دې نه پوهېږو چې دا ولې جواب کوي. صرف په دې وجه چې هغه د امام شافعي د رائے مطابق دی، یا د امام شافعي رائے د هغې مطابق ده. دا ډېر لوی ظلم دی د ملک کې دی. دا د اوس نه دی، په دې سوونه کاله تېر شو. دا ختمېدی نه شي. چې کوم نسل تیار کړی شوی دی هغه نسل ټول په دغې لار روان دی. اندازه ده چې زمونږ د خبرې حیثیت د هغې مخکې هېڅ نشته. دې ته وایي نقار خانه میں طوطے کی آواز. یو ځای کې خلک نغارې غږوي، نه هلته به د طوطي اواز څوک اوري. چې کله ټول خلق دې مصیبت کې گرفتاری، نه هلته کې به د یو سړي د خبرې څه حیثیت. لیکن مونږ محض په دې خیال باندې چې الله کومه ذمہ داري را کړې ده هغه ذمہ داري نبو کو قوم ته وښیو چې دا لار غلطه ده، دا درست نه ده. کوم د یو بل ګریوان کې لاس په دې چولی دي چې ته په دې حدیث ولې عمل کوې، ته ولې په دې حدیث عمل کوې. چې حدیث ثابت دی بس ثابت دی. امام رائے د هغې خلاف نه وي. نو
دا خو نه ده ضروري چې مونږ حدیث د چا د رائے د وجې پرېږدو اور سب دلائل موجود وي د هغې شرعي هغه یا منسوخ وي یا قرآن سره متصادم وي یا کمزوری وي یا پې کې څه نکارت وي یا پې کې محض جوازي په دغې څیزونو پوهېږو لیکن دلته چې کوم رواج دی نه دغه نه دی اخو صرف دا ہے چې چونکې زما مذهب دغه نه دی لہذا زه دا نه منم د دې نتیجه ډېره خطرناک هم کېدی شي چاہے تو کفر ہوئی اسے نا دا پا کفر منتج نشی نعوذ باللہ من غضب الحلیم دبار کے فی یہودیانو چی سکول نمونگ آغی لار باندے روانیو اعمال کے خود زمونگ حیثیت دغر ہے زمونگ قائد کسا حیثیت ہے یہودیانو کو عزیر علیہ السلام تا ابن اللہ ویلیو عزیر علیہ السلام تے دا اللہ نازولے وے دا زمونگ پا علاقوں کے سمر نازولی دی دا سے مقبر نشتے چے پائے کے نازولے نہیں دا خو چاندی دی ویلی چے دا اللہ دا ذات نسوک پیدا شوے دے دا تو رسے چاندی دی ویلی امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ دا ابن اللہ دا ابنیت عقید خوازح کرے دا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی و ماغا عقید واضح کرے دا حجت اللہ البالغہ کے چکل سڑے اوگوری نو پتو لگی چی دا عقیدی دا ابنیت سا مقصد دے سنگا چی یو زوئے پا پلار زوروری پلار دا آغا دا منی نا مجبور کی اور دا آغا دا وجہ کار گئی و دا شان خدا خلق دا اولیاء و بارک مقید دا اور شاہ صاحب واضح لکلی دی کہ کل دا شان تے سوک نیک انسانی و اللہ دا دعا قبلی نو خلق داوئی چے اللہ دلا دا باز علاقو اختیار ورکل دے دا باز کارون اختیار ورکل دے اب یاوی فیتلجلج لسانہو ان یسمیہم عباد اللہ جب بیا رقینا گنگیشی اغیت دا اللہ بندگان نوئی بلکہ ابناء اللہ وردوئی اب یاغوی جہادا مرض جمہور الیہود والنصارى وبعض الغلات من منافقی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یومنا هذا داد یہود مرض دے داد نصرانیان مرض دے اور نن چکم دا عقیدی منافقان دی پدے امت کے غالیان قبر پرست داغی عقیدہ دا عبارت مانا دے ویلے اشاء ولی اللہ ویلے نشتا خلق و سرا چدا خی خلق و تا چدا قبرونو سرا سکا ویدا سو فقہ حنفی کی دا نہیں لکلی چی دا دریو لیشتنا قبر سیوا پورتا گول گناہ دے گناہ کبیرہ دے اسین دا پا کبائروں کی لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مار مچیریا سے کارم خراب کے چڑھے مچے ہونے ہی پدے تو کہتا روڈ پہ جانے نا توجہ خراب ہے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یہود بارے وہ فرمائل تاسو بداغی اتباع شروع پہ اور بے فرمائل دا یہود چکم دی اولائک شرار الخلق عند اللہ دا اللہ پنیز دا بدترین خلق دا دا مرض یہودو کے ڈیرو چاگیبا دا نصاراو انبیاء علیہ السلام نمنل حقیقت بے کنزلے کولے بلکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تا چداغی پا کتابونو کی سلکلی تورات چتو گو رکھ گستاخ عقل خزیخ ارے گستاخ قوم دے دا نصاراو دا حالو لیکن اللہ رب العزت سورة البقرہ کے دا مومنان و حالت و خود صحابہ کرامو چه والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک دمرا قصہ ما دے دا پارا کولا چه صحابہ کرامو یوازے پا قرآن ایمان نو روڑ لے بلکہ پا مخکنو ٹولو کتابونو ایمان روڑو داولے
دا په دې وجه چې دا ټول کتابونه او ټول انبیا د یوې سلسلې کړی دي، د یو زنځیر کړی دي. یو سړی تورات نه تسلیموي، نه مني، نو د هغې دا مطلب شي چې د قرآن هم نه مني. یو سړی په سابقین انبیا علیهم السلام کې د یو نبي نه انکار وکړو چې زه هود علیه السلام نه منم، دا سړی مؤمن نه دی. کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله. په دې ټول انبیاء علیهم السلام ایمان ساتل لازمی دی. تورات زبور انجیل باندې زمونږ ایمان دی، یو ګور عمل کول دي، دا دواړه خبرې ځان له ځان لري. آیا مونږه موجوده تورات زبور انجیل باندې عمل وکړو؟ جواب دار چې نه. ولې؟ کارنه چې پائے کې خلکو تبدیل نه وکړي، تحریف نه وکړي، بیا د قرآن دراتلو ضرورت سو. قرآن راغله په دې بنیاد باندې چې مخکنو کتابونو کې تحریف کړي شو. خود دې دا مطلب هم نه، بعض خلک د بایبل تورات زبور انجیل باره کې ډېر سپک خلک دی. ما ډېر علما نه اورېدلي، خو کته تاسو کې چې تا دا کتابونه په خپل کتلې دي، دا یو لوی علمیه ده. زموږ هغه ختم نبوت باندې خبرې کولې، تقریر مقریر کو. ما ته تاسو کې مې ته غلام احمد قادیانی پیژنې راسو کو چې نظر نه پیژنم، مې ته رسې شي ختم نبوت خې ته چا ته کافر وې زمانه کې. زمونږ د خلکو مرض دارې، مونږ د هرې عقیدې نه ګپ جوړ کړی دی. د څه دپاره؟ یا د خپل دنیایي مفاد دپاره، یا سیاست چمکولو دپاره. الله نه ویریږي، دا حرکتونه مه کوئ. دین د دنیا دپاره مه استعمالوئ. هر هغه سړی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروستو د پیغمبرۍ دعوه کړې ده، دی خو پرېږده، دی خو دی کافر، د کفر کې اوس شک نشته. خو که یو سړی د هغه نه تپوس وکړي چې ستا د نبوت څه دلیل دی، نو امام ابو حنیفه وایي دا تپوس کوونکی هم کافر ده. دا دومره نازک مسله ده. یعنې د یو سړي نه د هغه د پیغمبرۍ دلیل خو به تعالی هغې تپوسې چې ستا عقیده دا وي چې او نبوت اوس هم جاري دی. حنیفه رحمه الله دومره درنه خبره کړې ده چې دا کم سړی تپوس کوي چې ستا د پیغمبرۍ د صحت څه دلیل دی، دا تپوس کوونکی هم کافر دی. دومره نازک مسله ده. بیا ما تپوس وکړه د هغه نه چې دا مرزا غلام احمد هغه سړی دی چا چې د پیغمبرۍ دعوه کړې وه، خو دی کوم ځای پیدا شوی و؟ کله پیدا شوی و؟ کومه علاقه وه؟ دا زمونږ د ټولو خلکو مرض دی. وایي پسې رواني خلک، په وایي پسې نه دي. رک هندوستان کې ګرداسپور علاقه کې قادیان یو کلی دی، دی هلته پیدا شو، ځکه ورته قادیانی وایي. یعنی او د هغه متبعینو ته قادیانان وایي. بیا ما دا تپوس وکړه چې تا د هغه څه کتاب لوستلی دی چې د چا په باره کې خبره کوي، نو یا خو د هغه د خولې خبره په خپله اورېدلې، د بل چا په وینا نه. دا خلک مونږ پسې هم بلا شي لګې تړلي چې دا مني او دا نه مني او دا وایي دا وایي دا وایي. زمونږ چا نه یې اورېدلې، چا وایي؟ خلک وایي. دا خلک وایي، خلک وایي د دې ډېر بد انجام وي په آخرت کې. سما والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. دې به تپوس کولی شي چې تا دا په کوم بنیاد ویښ. قال الناس قولا فقلته. کم سړی چې هغه کافري نه ولا خبرې کوي، خلک یو خبره کوله نه مونږ کوله. دا خلک ډېر شي خبرې کوي. زما تپوس د هغه نه دا و چې تا د قادیاني تقریر اورېدلی چلته؟ جواب دا چې نو. د هغه څه کتاب دی لوستلی؟ تپوس وکړم چې د هغه کوم کتابونه دي. مونږ ته دا هم پته را چې د هغه څومره کتابونه دي، کوم ځای نه چاپ شوي دي.
لیکل والا چا کول چاپ کول بچا خبره مقصد دارے چې ترکیب پورے یو سړی دا علمی طور معلوم نه نو الله نه دی ویری خپل دې بند ساتي را تفریح اصل سبب هم دغه دی چې خلک وي یوم وی خلق وی ولم وی خلق وی حدیث کرا دی کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع د یو سړي د دروغ جنوالی د پاره دا کافی ده چې هغه اره اورېدلې شوې خبره بل ته کوي دا زمونږ خلک چې کوم ته وایي چې ډېر معلومات دي را سره دا ټول نلوې دروغ جن دی د رسول الله وسلم د دې وینا مطابق اره اورېدلې خبره خلکو ته نه کوي ځان ډېر قلقلا خان غني دا سړی چې ما ته ډېر زیات معلومات دي زه د ګوټ نه خبرې وم دا دروغ جنو خلکو کاري خبر داوا چې تورات کې موجوده زبور کې موجوده انجیل کې ډېر داسې څیزونه نشته دی چې بالکل د قرآن مجید مطابق دي خو چا کتلی خو نه دی ما کتلی تورات ما زبور هم لوستلی ما انجیل هم لوستلی او ما ته هغه ځایونه معلوم دي چې بالکل د قرآن مجید مطابق دي لکه د سود په باب کې چې د قرآن مجید کوم حکم دی هغه د یهودیانو اوس هم په کتاب کې موجود دی د روزې چې کوم حکم قرآن مجید کې موجود دی هغه اوس هم د یهودیانو کتاب کې موجود دی د قصاص چې کوم حکم قرآن مجید کې موجود دی هغه اوس هم د یهودو کتاب کې موجود دی د خلک سپک نه ګوري ما د ډېرو علما نه اورېدلي چې په دې امتیاز کول پکار دي نعوذ بالله من ذلک دا خلک د اختلاف په اصولو نه پوهېږي اختلاف غلط چیز سره دی کپائے کے کم سیزونه صحیح دی ٹھیک دی اوس قرآن مجید د صحابه کرامو صفت دا خود لري چې دی بس سابقه ټول پیغمبران مني کاغه د اسرائیلی سلسله دی او کاغه د يهوديانو د سلسله دی ټول ومني دې لپاره خو دلایل ډېر شیش ترې چاو صحابه کرامو کې ټول خدغه شانتی وو خو زبا تاته یو داسې صحابي وو خیم چې هغه اسرائیلی نبی دی خو هغه د یهودیانو انبیا هم مني ایلی دی لیکن دا غي باوجود هغه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړل اسه ډېر خلک دی خو ما د یو تذکرہ وکوم ان شاء الله کوم حدیث شمائل د سنن ابن ماجه هغه د سیدنا عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ دا اسرائیلی سړی دی حدیث نم معلومه ده قرآن مجید نم معلومه ده چې کوم خلقو په مخکنو پیغمبرانو ایمان راوړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو بیا په دې ایمان راوړو نو قرآن فرمایي حدیث کم راځي دیله با الله دوا اجر ورکوي یو په سابقه نبوت باندې د ایمان راوړلو ادویم په موجوده نبوت باندې د ایمان راوړلو دا د هغې منقبت ده صحابه کرامو کې داسې ډېر شي سیدنا عبدالله ابن سلام وی آواز اوشو په مدینه کې چې جا رسول الله صلی الله علیه وسلم جا رسول الله جا رسول الله خلک هلته جمع کېده زم لاړم و د ټولو نه مخکې ما کوشش دا کوو چې زه لږ مخ ووینم مخ مبارک ووینم د رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ سهار دلته درس ما سهار هم ویلي ډېر بختور دي صحابه دومره بختور کائنات کې بل څوک نشته د هغې وجه دا ده چې کوم خلک صحابه کرام وویني صحابه کرام ته جوړ شي او پیغمبر یې ولید دا سړی همیشه د پاره جهنم باندې حرام ده دا ډېر لوړه مرتبه ده ډېر نیک بخت دی هغه خلک چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړي چې اهدنا الصراط المستقیم او دی وروسته وایي آمین ډېر بختور خلک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دی بیا وایي آمین دا ډېر زبردست خلک دی
لاس وینځلې د هغې جامې وینځي تنقیدات کې یغي باندې ته د صحابي برابر شه نه بیا تنقید کوه پوسټرو کې لیکي کتابونو کې لیکي چې ولې قرآن او حدیث د هغې تنقید نه دی کړی قرآن د الله کلام دی او الله تنقید کولی شي حدیث د رسول الله بیان دی او رسول الله د هغې نه پورته دی تنقید کولی شي ته څوک یې چې ته د صحابي تنقید کوې ایاز قدر خود بشناس خپل ځان وپېژنه تنقید د پاره اصول لري چې د هغې برابر یې ته لکه علم المناظره والوصله په تنقید اصول وګوره هیڅ چاته دا حق نه دی حاصل نه امام ته نه تابعی ته نه بل ته نه بل ته چې هغه په صحابي تنقید وکړي فکري اختلاف ځان له څیز ده صحابه کرامو کې لوی لوی خلق دی دا عبدالله ابن سلام چې راغی دی وایي زه مخ ته ګورم نو ما چې وکتل نو پوه شم چې وجهه لیس وجه کذاب کله کنه چې فیس چې کوم دی مخ دا د زړه انډیکس مخ نه د انسان پته لګي هغې تاثرات ښکاري د خوشحالۍ د غم د خفګان د صداقت د نه صداقت دې ته علم غیب نه وایي خو انسان د چا چهره اولولین د هغې نه نتیجه باندې پوهې چې څه وشو دا جدا ده چې زمونږ اکثر خلک د چا مخ په لستو نه پوهېږي دا جدا مسله خو په دې باندې ډېر خلک پوهېږي هغه فیس ریډینګ کولی شي د انسان د زړه جذبات دا مخ کې ښکاري هغه وایي ما چې وکتل نو د هغه مخ ما ته دروغجن مخ ښکاره نه شو نږدې چې رالم نو ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبۍ جمله واورېده یا ایها الناس افشوا السلام اے خلقو سلامتیا خوره کې امن و امان عام کې خلقو د رسول نه پته نه لګي څه جوړ کړي دي خپلو او پردوم پس کم دی چې ګورې نو ته ووایې تورې رښتلې ده او د هر چا نه سر لرې کوي دا خړومبنی کلام دغه دی کوم چې هغه اسرائیلي صحابي اوري چې یا ایها الناس افشوا السلام اسلام د سلامتیا دین دی لیکن یو قوم چې د هغه نه خپل رور محفوظ نه وي خپل ګاونډي ته محفوظ نه وي خپل دوست ته محفوظ نه وي د ګاونډي ښځه ته محفوظ نه وي ته د اسلام سره څه تعلق دی ته خو اسلام سره تعلق نه اسلام پیژنې نه سره د مسلمانانو په ژوند کې اسلام نشته اسلام د دې په کتابونو کې دی اسلام د دې په قرآن کې دی اسلام د دې په حدیث کې دی لومبۍ جمله دا زماړه ته پرېوته ایها الناس افشوا السلام اطعم الطعام دی بله خبره وکړه غریب غربا باندې ډوډۍ خوروئ ها دا هم حکم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یې سوچتلی په ناستو کسانو کې چې هغه نن چا غریب باندې روټۍ خورولي هله پکاري چې خپل سر ووایي اطعام الطعام خو د مشرکین مکه چې هغې الله او رسول نه منو دا د هغې عادت و زمونږ چم کې زمونږ ګاونډ کې زمونږ خوا کې څومره غریبانان چې د هغې د خوراک درک نه لګي زمونږ خلک هغې له خوراک ورکوي خان دې ورپورې خوراک څوک نه ورکوي خان دې ورپورې کله به وي داسې خلیدلخ رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې مونځ روژه نه دی ویلي هغه یو اخلاقی نظام دی هغه سره یوازې عبادات نه دي یوازې عقاید نه دي بلکې یو اخلاقی سسٹم دی هغه سره د کم تعلق چې هر انسان سره دی په دې کې دا نه وي چې کافر لمه ورکوه اطعم الطعام بس مسکین دی غریب دی وږی دی خوراک ورکول درېمه خبره یې دا وکړه صل الارحام رشته دارۍ پالئ
تا سره چا تعلق دی د دوستۍ دی د رورۍ دی د ښځیوالي دی د خاوندوالي دی تروالی دی وروروالی دی خوریتوب دی ماماتوب دی دا به پالل پکاري او د پاللو طریقه دا چې سړی خپل حق نه غواړي چې حق غواړي بیا رشته نشي پاللی دا ټولو خلکو تجربه کې ده چې کله حق غواړي د رور نه چې خور حق وغواړي نو څه چلو شي ټول ته پته چې بیا د هغې د پړونې دی پاتې نشي ولې هغې هغه حق غوښتلی کوم چې قرآن فرمایلی دی چې للذکر مثل حظ الانثیین نور څه خو هغې نه دی غوښتي نو د حق غوښتلو په وجه باندې زموږ مسلمان حقدار له حق ورکي خو هغه سره رشته پرېږي ګوره ما نه برخه وغوښته غواړي به دا نو څه لوګې مسلمانی دې ځای ته راغلی ده چې په حق غوښتو باندې مونږ رشته پرېږدو احسان خو پرېږده احسان خو هغه څوک کولی شي چې هغه ډېر بې نفسه وي مونږ کې احسان کول نشته احسان خو دې ته وایي چې یو سړی ما سره بد وکړي او زه هغه سره ښه وکړم دې ته احسان وایي احسان نیکۍ ته خو نه وي نیکۍ ته خو بېر وایي معنی غلط سلطې کوي خلک د قرآن او حدیث ټول مفهوم ګډوډ کړي احسان رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې پیژنګلو داسې کړې ده چې یو سړی تا سره بد کوي ته هغه سره ښه کوې دې ته به احسان وایي پښتانه ورته دلتوب وایي سمول پکار دي اطعم الطعام خوراک ورکې غرباو له او آخری جمله دا فرمایلی وه چې صلو باللیل والناس نیام د شپې مونځ کوئ تهجد کوئ چې خلک ودئ تهجد نه څوک ودئ دی حدیث ته څه معلومېږي مسلمان ته ودئ مسلمان تهجد وخت کې نه وي الناس ویلې خلک دي چې مسلمانان نه لیکن پیغمبر مخاطب مسلمانان دی صلو باللیل والناس نیام د شپې مونځ کوئ چې کله خلک ودئ زموږ خلک څه وایي دا چې مستحب دی که چا وکړل نو خیر ده که چا ونه کړل نو خیر ده دا مستحبی لیکن د بعضې مستحباتو ډېره لویه نتیجه وي او ډېر لوی اجر یي د هغې نن سبا موسم ښه شوی دی شپې اوږدې دي ما روجه کې هم تاسو ته یو عرض کړو خو په هغې چې عمل ونه کړو روجه کې هر سړی پېشمني له پاسي نو هغه پېشمني له چې پاسي نو باید چې دی له 70 رکعاته نفل هم وکړي نو هغه میاشت ټریننګ و هغې نه خو څه فایده تاسو وانخیستی شوه سیوا د دې نه چې د خوراک ټایم بدل شي بس نن سبا شپه ښه کافي اوږده شوې ده او که سړی 4 بجې پاسي نو تقریبا تر سهار تر بانګه 1.5 غنټه په کم 2 غنټې ټایم وي کې دا مزاج جوړ کې دا خو 3-4 میاشتې وي داسې که نه نو دی ټول کال تهجد گزار کېدی شي دا ناممکن نه ده مشکل ده دنیا کې انسان که لوی حاصلوي داسې مرتبه حاصلوي لوړه د هغې دپاره من طلب العلا سهر الليالي مونږ چې ماشومان وو دا شعر به مو من طلب العلا سهر الليالي یو سړی چې عالي مرتبې ته د رسېدو کوشش کوي نو هغه شپې روڼوي که نه د شپې روڼولو نه بغیر څه نه کېږي نو بار کې د صحابه کرامو کوم صفت کاشف چې نن مونږ ولوستو نو هغه دا و چې هغوی په ټولو کتابونو ایمان راوړلی او د هغې سره سره په رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړلی زمونږ به هم دغه ایمانی چې مونږ د تورات زبور انجیل ټول منو او قرآن مجید منو هم او په هغې عمل هم کوو سابقینو کتابونو کې مونږ دپاره ہدایت شته دی لیکن چونکې کې خلکو خپل ګندا قاعد ور داخل کړي دي په دې وجه عوام ته مونږ وایو چې تاسو موجوده تورات زبور انجیل مه ګورئ البته لیکې پړې مسلمانان وي چې هغوی ته د خپل دین پوره مطالعه وي ته بېشک هغه دې وګورئ دلته د هغه حدیث ما ته وښیه چې مسند احمد کې لیکلی دی چې علي عمر رضی الله عنه صحیفه راوړې وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته قارېدلی و زموږ خلک بې بنیاده خبرې ډېرې کوي
دا حدیث کو ابن حجر اسقلانی نور محدثین لگی دا منسوخ شعر نو دا اسلام اولو اسلام پا آخر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ عنہ تا نور بائے صحابہ کرام و طویلی وچی دائی کتابون اولو لے مونگتا خیائی کسی لکی لی اسلام اول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث دا لکلو نم منع کرے وقت دا نورو کتابوں دا قتلو نم منع کرے وقت البتہ چی دین کامل شو پورے شو صحابہ کرام و اولوس نبی اجازت ورکا چکو گورے نو گورے نمگڑے خبر خلق نگئی زمونگا عالمان ہمیشہ نمگڑے خبر گئی تقاریر گئی و پیبان خلق بلاری گئی اقول قولی هذا استغفر اللہ لکم لسائر المسلمین